نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليالي الحمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة العرفة وليلة النهر وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر تو در قرآن دے اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف شوق سر ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ حضراتو زمن د ډیرې مودې داسې دو جهان سردار د آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت د بیان سلسله روانه ده او منگا د عزو تبوک پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدنی دور درې مې ساغي کې د نهم اجرای پورې تقریبا منګ را رسیدلیو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت اخیری حصہ موږ ته پاتې ده خو چونکه دا موقع اوس یو غاړې ته شعبان دی او بل غاړې ته دورې تفسیر هغې آغاز دی د دې دواړو مناسبتونو د وجې نه انشاءاللہ کا اللہ جون را کړی وي نو د سیرت بیان دا به بیا د اختر نه پس کو ژوندي ځکه چې دې کې د رمضان آداب رمضان به څنګه تیرو د هغې متعلق به دا باقی خبرې کو او د شعبان متعلق حضراتو دا شعبان میاشت کوم روانه ده نو دا ډیر برکت والا میاشت ده او دا میاشت بلکې د دې نه مخکې میاشت رجب او شعبان تاسو ته ما هغه ټیم کې دا خبره کړې وه چې کله د رجب میاشت راوخته نو مایده د رمضان بنیاد کې خودی شو دا د رمضان د پاره تمهید دی
او د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با چې کله د رجب میاشت راوخته نو هغه ټیم نه به نبی علیہ السلام وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کریم خدایا پدې شعبان کې او پر رجب کې اوس زمونږ په عمر کې برکت واچي او الله موږ رمضان ته ورسې او د رمضان عبادتونه دا زمونږ نصیب کړي. یو غاړې ته د رمضان اهمیت هغه هم د دینه معلومیږي، بل غاړې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د عبادتونو د پاره حرص او طلب هغه ته معلومیږي. امت ته به ډېر لوی سبق دی، لہذا ځان ته سړی اسیم دعا کوي، ځان د پاره د عمر دعا اسیم سړی کوي، خو د دې وخت نه پس چې مونږ دا دعا د سنت په نیت باندې کوو نو د هغې ځان له نورانیت او اجر دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معمول په شعبان کې صحابه کرام ذکر کوي. مور د مومنانو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام با د ټول له سیوا روجې دا چې دنو په شعبان کې نیسلې، او نبی علیہ السلام به فرمایل چې شعبان دا زما میاشتا او رمضان دا د الله میاشتا. مور د مومنانو حضرت عائشہ بی بی فرمائی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وکړ چې یا رسول الله تاسو په شعبان کې دا دومره ډېرې روجي ولې نیسئ؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل چې په شعبان کې دا هر انسان د عمر فیصله کیږي او چې دیوا او په دې کال کې بدی تاریخ باندې مړیږي. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې زه دا غواړم چې کله زما د عمر فیصله کیږي چې هغه ټیم زه د په حالت د روجې کې یم. په دې شعبان کې یو شپه راځي چې دغه شپې ته پنځلسمه شپه د شعبان لیلة البراءت ورته وایي، او د دې شپې ډېر لوی فضیلت دا په احادیثو کې راغلی دی. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کوم انسان چې د پنځه شپې ژوندی کړي په عبادت باندې، من احیا لیالی الحمسا، چا چې پنځه شپې د الله عبادت وکړو وجبت له الجنه، و دې انسان د پاره به جنت واجب وي. یو بل روایت کې راځي هغه کې څلور شپې ذکر دي، هغه کې ترویه ورسره نشته ده چې چا د شپې رونه کړې په عبادت باندې. نو کله چې د قیامت سخته هولناکي او د خلکو زړونه هغه به چويږي د قیامت د هولناکۍ د وجې نه، او دا سړی به بالکل سالمي په د باړو د هغې اثر نی. نو هغه پنځه شپې نبی علیہ السلام وایي لیلة الترویہ، شپه د ترویې ده، لیلة العرفه یو شپه د عرفې ده، یو لیلة النهر یو شپه د لوی اختر ده. دا درې شپې یو ځای دي. یو لیلة النصف من شعبان پنځلسمه شپه د شعبان ده، او یو دا چې کوم دی نو د وړوکي اختر شپه ده. دا پنځه شپې دي.
چې په دې کې چا د دې خیال ساتو عبادت پکې وکړو نو دې انسان ته الله تعالی جنت ورکړي دا به نیکبخت دی نو په کال کې په 365 ورځو کې 355 ورځو کې شپو کې 15 شپې رونول هیڅ ګران کار نه دی او چې بیا په هغې باندې دومره لوی فضیلت دا د دو جهانو سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کړی دی ټول فضائل شاید هغه په دې وخت کې د هغې ټول اعمال خو زه تاسو ته ونه ویلی شم تاسو ته ما پروسه کالم بل کالم ما سره د لاس کې موجوده ده تاسو ته ما د شعبان د شپې اعمال او د هغې چې دنو کم فضایلو په هغې باندې 4 صفحې لوی لوی ما تاسو ته درکړې وي په هغې باندې هغه دعاګانې د هغې لیک دي نو هغه اعمال او په نیټونو باندې هم شته په نیټ کې شته موجود دی چې څوک کوي نوجوانان هغه د هغې کې هغه راوباسي چې موږ دا اعمال دا چې دی نو موږ ضرور وکړو ځکه چې د دو جهانو سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم هغه به په شعبان کې چې دنو نفلی اعمال ډیر کول نو مونږه مال خدا ډیره لازمه ده چې مونږ سیوا چې دنو نفلی اعمال وکړو دې شپې ته په قرآن مجید کې الله لیله مبارکه وی سورہ دخان ابتدائی آیاتنا اللہ جل شانہ فرمائی حامیم اللہ دے پا مانا بانے خپوئی گی علماء کرام طلباء تا پتہ دا چی دا حروف مقطعات تی حروف مقطعات مانا دا کٹکڑی شوی دی تاسو کتلی کنا منگ پا آرہ جبا کتابی مثلا UAE لکی یونائٹڈ عرب امارات USA لکی یونائٹڈ اسٹیٹ کینڈم لکی دا دک کرانگے پا عربائی کی دا حامیم دا مقطعہ دی کٹکڑی شوی دی مفسرین ویرہ کی دیشی دا دی مقطعی دینا کٹی دائی مرادی نو دا حامیم وی حان مراد حبل اللہ دے اور رسائی دا اللہ او دا میم نا مراد متین دے چہ حبل اللہ المتین رسائی دا اللہ مضبوطا سشے دے والکتاب المبین آغا قرآن مجید دے یعنی آغا مضبوط رسائی چھ آغا اللہ سر لگی دلی دا او اللہ سر پستا قربت و ستا معرفت رازی وہ آغا سشے دے آغا دا اللہ کتاب دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پبارک رازی چه سل پیری دا اللہ جل شانہو دیدار کرو پا خوب کی ملاقات شویو وی چه دا اخیری دا لیوی چه زدازل دا اللہ دیدار حکم زبا دا اللہ جل شانہو نا تپوس کو اللہ تا سر انسان پسنیز دی کی گی آنو چه دا اللہ جل شانہو دیدار و سر توشو تپوس یو که چه اللہ تا انسان پسنیز دی کی گی نو اللہ جل شانہ تو فرمائل بکتابی زما پا کلاب زبا پا کتاب پا قرآن مجید بارے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عرض کئی
یا اللہ بفامن او بغیر فامن، پا معنی سر او که غیر معنی سر. نہ فرمائی اللہ وی چی کم یوی خو چی کتاب سر تعلق یو کتاب سر لگی دلی قرآن مجید سر. دید وجہ علماء یو عجیب سی غیراز لکل دے. مواہب الرحمن وی تفسیر مواہب الرحمن وی یو دور بدا سے راشی چاہتا دا نفس دا اصلاح دا پارا کامل شیخ نے ملاویگی او دے پا اصلاح پا نیت قرآن مجید سر ہو لگی اللہ بدا دا کامل اصلاح کئی. نو اللہ سرا مضبوط رسائے. او یو روایت کے راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے القرآن حبل اللہ المتین، قرآن مجید دا اللہ مضبوط رسائے دا. نو چھ منگا پا دی وقت کے قرآن مجید سر اخپل تعلق دا مضبوط کو. دویم ویحا حلیاء من مزیننا، آکالی مزین چھ پخپل مزین دی او بلتم زینت ورکی آغا سشے دے آغا والکتاب المبین او دا دا اللہ دا کتاب دے. دا سے نورم علماء پاکی دیر چھ دنو آغا بیانی خو زمان مقصد مخ کے دے کہ اللہ جل شانو فرمائے انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، مادا قرآن مجید نازل کر دے پشپا مبارکہ کے. انو دا مفسرین یولو جماعت دا غیر آئیدادا چی لیلہ مبارکہ او لیلت القدر دا یو سیز دے، دا جدا ندی. خود مفسرین یو بلا ڈالا دا غی تحقیق دا دے چی غی وینا لیلہ مبارکہ نا پینزلثم اشپد شعبان مراد دے. اللہ جل شانہ فرمائی مادا قرآن مجید شپہ مبارکہ کرا لے گلے دے او بیا فرمائی چی فیہا یفرقو کل امر حکیم، پدی شپہ کی ہر کار محکم دا آگے پیسلہ کولشی، دا آگے تقسیم کولشی. دنگ بلی اسلاب بزرگانو کے بزرگ تیر دے عبدالعزیز الدبار رحمت اللہ علیہ، دا دیر لوی ولی اچھت مقام والا انسانو، دا تکوینی اولیاؤنو او دے نابینو پسترگو بانی نظر نو او امی علم امنو کڑے. خود دے یو شاگردو عالم تکڑا عالم آغا دا سرو لگید خدمت تا نو آغا با ددنا تپوسونا کولا شاگردے دا احادیثو کی جکم گران اشکالات برات لل پا قرآن مجید کے تپوس بیتے کو او دا جوابونا ٹول الہامی و کشفیو ناشنا جواب بے ورکو. نو آغا شاگرد دا کمال کرے جی دا ٹول را جمع کری دی او پا دے معنی آغا یو کتاب لکلے دے الابریز. ابریز تبریز وطوئی پا اردو کی ترجمہ ابریز تبریز دا او اصل کتاب الابریز دے یو ابلیس تلبیز دے آغا نا الابریز پا آغی کی دے وئی وچی عبدالعزیز الدبار رحمت اللہ علیہ نما تپوزو کو چی دا فیا یفرح کل امر حکیم دا دے سمانا دا سم مطلب دے.
نو ما ته وی چې دا کیږي په 15 شپه د شعبان باندې او دا کیږي په مکه شریفه کې په یو غر په یو کند باندې او څومره اولیاء کرام چې دي تکوینی اولیاء هغه ټول دغه مجلس ته حاضرېږي او په دغه مجلس کې عبدالعزیز دبار رحمت الله علیه وایي زه په خپله تلم وایي د مړو اولیاء او د هغوی ارواح هم راځي او د ژوندو هم راځي نو د ټول کال چې کوم د چا به څومره عمر وي څومره به رزق وي څوک به پیدا کېږي څوک به مړېږي دا ټولې فیصلې شوي ټولې فیصلې شوي وای جبرائیل امین دغه رجسټر راړي او چې کوم د زمانې غوثي هغه ته حواله کړي زموږ سید الطائفه امیر المؤمنین فی التفسیر حضرت العلامہ عبدالهادی شاہ منصوری نور اللہ مرکزہ دا غي یو تفسیر دے یو فتح القدیر دے ہدایت شرع دا یو تفسیر دے فتح القدیر علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ 5 جلدوں کے دے نو پاغی معنی بابا جی رحمت اللہ علیہ ځای په ځای حاشا لیکل کړي دي نو پاغی کې د اولیاء دا ټول فهرستی لیکل دي غوث ته د هغه د لاندې اکتاب دي کتب دي بیا هغه د لاندې اوتاد دي بیا نجوم دي موږ پې نه پوهېږو دا د اولیاء خبرې دي وایي غوثې کتب لور کی هغه اوتاد لور کی دا سور اولیاء چې هغه ته دا تقسیم شو دا 360 کسان دي او دای بیا په ټوله دنیا کې خوريږي او څنګه د دنیا دا بجټ جوړیږي داسې د دنیا د ملک بجټ جوړیږي داسې روحاني او تکوینی او بجټ کې د الله نه مقرري او دا چې مقرریږي دا وي 15 شپه د شعبانی زمون استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی سے اغینا او شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دامت برکاتهم او دا اغینا او دا خبر موږ بار بار په درسګه کې اورېدلې و اغه وی چې کلا د پاکستان دا وزیر اعظم لیاقت علی خان و دے کل وشته شهید کوئی پدک کرز سحر وی زمان پا محلہ کے با علتا یو ملنگ و مجذوب کل با یو خواہ گردی دے کل با بل خواہ گردی دو نوی زمان گا مشرور لطاوسا جماع پا تیرشوی جو موی زمان استاذ سیب دا غی دا مشر زویو دیر دو مر دیر لوی سرمایہ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف سے رحمہ اللہ ډېر لوی عالم لوی فقih انسانو او د دې والد سے ابو زکی کیفی سے و هغه په لار ته جمعه ته سحر مزله اوس دغه ملنګ لګیا د ځان سره غوسه کې او دې په غوسه کې وای چې لیاقت علی خان ہم نے بہت دیکھا آپ کو کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا آپ نہیں سمجھتے آج سے ہم نے تمہارا سپا پھاڑ دیا پانے اشلولا کافی وہ سر پانے تھے اشلولا وہی آگا زکی کے پیچھے بھی خوش ہوئی بس آپ مجذوب لیوانے خست سان ذرا سے لگیا دے ام پدک کا رضی لیاقت علی خان بیا شہید کو نو دا خدا اولیاء دا تکوینی اولیاء چی دا دا سے پو دستار کې او جبو مبو کبو مبو کینی خو دا داسې ګرځي دا اړو څوک پیژني هم نه په دای باندې د چا د سر ته دا ګمان نه راځي
او نه د دې نه داسې دا خلق را چا پیره کیږي دا یو ځان له دنیا ده علا کل حال مقصد مې دی کې دی چې عبدالعزیز دبار رحمت الله علیه په دغه ځای باندې لیکلي دي د علي بریز کې شته چې دې مجلس کې هغوی زه په خپله شریک شوی او د دې مجلس نه مراد او د دې شپې نه مراد او دا 15مه شپه د شعبان ده دې د وجې زمونږ د اکابرو دا معمول دی چې دا 15مه شپه د شعبان د دې عبادت کوي او سار بیا روژه نیسي او ما تاسو ته وایي ما سره دې موجود دي دا نري نري بل ډېر فضایل دي د دې احادیثو کې ډېر فضایل راغلي دي خو بس هغه ټیم کمی نشي ویلی دی کې بعض خلک هغه وایي نه څه ضرورت دی او حدیث مبارک یادوي طالبان مې پوهېږي دی کې ضعف دی د الله بندګانو هغه حدیث ابن ماجه د حدیث مضبوط کتاب دی پاگی کشتا هغه حدیث مشکات شریف کشتا د حضرت علی کرم اللہ وجہون روایت تے چې حضرت علی سے فرمائی چې تاسو چې کم دے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها کله چې 15مه شپه د شعبان شي او تاسو چې دی نو د شپې عبادت وکئ وصوموا یومها او تاسو چې دی انو د دې د ورځې روژه ونیسئ فإن الله ينزل فيها په دې کې د الله جل شانه رحمتونه هغه نازلیږي متوجه کیږي لغروب الشمس الى السماء الدنیا چې نور پریوزي د هغې نه شروع شي او فیقول الله تعالی الله فرمائی الا خبردار من مستعبر سوکشتا چې بخنه وغواړي الله وایي چې زه ورته بخنه وکړم څوک شته چې د ما نه رزق وغواړي او چې زه ورته رزق ورکړم څوک شته چې په تکلیف او مصیبت کې مبتلا وي چې زه ورله دا کار ورکړم قضا و قضا همدقه رنګې نداګانې کېږي د سبا پورې انو که چېرې حدیث اړو کم ضعیف شي ضعف پکې شي انو د اصول حدیث چې څومره کتابونه دي هغه یې دا وایي تدریب الراوي وایي چې کوم حدیث د الله جل شانه د صفاتو متعلق نه وي او د احکامو متعلق نه وي هغه د فضایلو د باب نه وي د قصصو د باب نه وي هلته خو ضعیف حدیث بلا جیجک چې د ناقبول دی او نقصان پکې څه دی او یو دا حدیث نه دی بل حدیث کې صفات تیر شو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په شعبان کې د ټولو سیوا روجي نیسلې نپلی نو په شعبان د روجو نه یو 15مه شپه د شعبان هم ده 15مه ورځ هم ده او زمونږ استاد محترم شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتهم هغه یې فرمایل چې که چېرې داسې شي نو ګوره د نبي علیه السلام دا معمول دی چې ایامی بیز روجے با رسول اللہ نیسلی 13 14 15 دا ہر میاشتی 13 14 15 اکثر دا دو جانو سردار نیسلی دی نو دا 15مه رزو دا شعبان دا ایامی بیز کے نرازی دا ایامی بیز نیت تی پکی موکی لہذا دا شپا دا راروان چونکہ دا نن ما زکو کچھ بلا جمعہ غبا 15مه رزی او دا په 15مه شپه د شعبان پکاري یعنی د زیارت ماښام باندې پکار دی او که د دې تاریخ علاوه نور وي نو د هغې چې دی کیدای شي په دغه حساب باندې جوړېږي خو لکه 15مه شپه د شعبان په دې معنی چې دی نو دا اعمال پکار دي په هغې کې په اعمالو کې چې ما تاسو ته کوم داسې کاغذ درکړی په هغې باندې دا لیکلې ده په هغې باندې دا یو لویه دعا ده چې دا زمونږ اکابرو نه منقول ده زمونږ استادان اکابر برادر شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه نه دا دعا راغلې ده نو هغه فرمایي چې کله 15مه شپه د شعبان شي چې د ماښام مونځ وکړي نو د ماښام مونځ نه پس به یو ځل سوره یاسین ووایي په دې نیت باندې چې الله زما د عمر کې برکت واچي
سوره یاسین به وای او هغه نه پس دا دعا دا دعا به وای. بیا با په دویم ځل بیا دعا وای په دې نیت باندې چې الله په دې کال کې څومره آفتونه او مصیبتونه راځي الله ما دا غینه وساتي. بیا به سوره یاسین وای بیا به دا دعا د اللهم یا ذل من ولا یمن دغه مشهور دعا د عام ملاویږي بتا سو ته ای بتا سره بیا به دا دعا وای. په دریم ځل بیا به دې نیت باندې چې الله ټول کال کې ما چاته محتاج کېما. بیا به دې سوره یاسین وی او هغه پسې به دا دعا وای. ان شاء الله دا الله د ذات نه دا کوي امید ده او دا مجرب ده زمونږ د اکابرو. الله بوله عمر کې برکت مچي الله به چې دې انو چاته محتاج کوي به هم نه او الله به د فتونو بلاګانو نه هم ساتي. ګورئ رونو خلق د دنیا د پاره او دا هم د دنیا فائدہ ده. خلق دا د شپې ډیوټي نه کوي ټول شپه ویخني. دا بل کارخانو کې دا مزدوران غریبانان ټول شپه ډیوټي نه کوي. دا پولیس والا غریبانان ټول شپه گش نه کوي. نو چې دومره ځان سړی کړی ان یو ګنټه نیمه دی او دې باندې خو ټوټل نیمه ګنټه هم نه لګي او ټول کال به الله رحم کوي. نو چې دا اعمال دا موږ 15 شپه د شعبان باندې ضرور وکړو. دویم مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په سجده کې دعا کولا ما ورته وکی خودو په 15 شپه د شعبان نبی علیہ السلام دا دعا کولا کہ اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک. الله زستا د عقاب نه د پکړ نه ستا په عفو سره الله تعالی پناه غواړم. واعوذ برضاک من سخطک خدایا ستا د ناراضګۍ نه ستا په رضا سره الله ز پناه غواړم. واعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یو بدا دعا وای. دویم عارف بالله شیخ ابو الحسن بکری رحمت الله علیه فرمای او دا دعا په کتاب د ما ثبت بالسنه فی ایام السنه چې په کال کې د سنت نص ثابت اعمال هغه کې ذکر دی چې اللهم انک کریم خدای ته کریم رب تحب العفو فاعف عني. الله عفو خو خیمه بخنو کې اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات الدائمه فی الدنيا والآخره. دا دی وای خو په دې رس کې بدی شپه کې الله د ارجا دعاګانې قبلې خو یو څو بدبخت کسان دي او چې الله تعالی دا غي دعا نه قبلې الله غي ته بخنه نه کوي. یو دا غي هغه انسان دی چې هغه مشرکی الحمدلله موږ تاسو ټول خدای د شرک نه ساتلی. دویم هغه انسان چې هغه د مور او پلار نافرمانی رونو دې کې ډېرې کمزورای دي ښه انو که زمونږ نه مور او پلار خپئ چې موږ هغه راضي کو هغه خوشحاله کو. دریم عادي شرابي چې اموخته هغه شراب سکي او دې انسان ته هغه الله بخنه نه کوي. څلورم چې مسلمان سره کینه او بغض لري مسلمان سره نفرت کوي او دې انسان ته الله تعالی چې دنه بخنه نه کوي د دم دعا نه قبلې. بل هغه انسان چې هغه پناه کوي کتلونه کوي قاتلی او بیا د هغې تدارک هغه نی کړي او دې انسان ته الله تعالی بخنه نه کوي. بل هغه انسان چې هغه رشتہ دارای کټ کوي روانه ساتي او د دم دعاګانې نه قبلېږي بخنه ولا نشته دی. بل هغه انسان چې دې پاجاما یعنی پینسی دا پرتو دا گیٹو نہ کت ساتھی خدا کو بالکل گناہ بے لذت ہے ایس فائدہ نہیں تے خالقہ زلی ونی دی پینسی کت ساتھ لی
نو دې انسان ته بخنه نشته دی. اول خو موږ له پکار چې ټوله شپه عبادت وکړو. که ټوله شپه عبادت نشو کولی نو د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ او د ماښام مونځ چې دا تکبیر اولی سره وکړو. ماښام پسې سورة الواقعه ووو، ماسخوتن پسې سوره ملک ووو، بیا کینو د وس موافق چې څومره رانه استغفار کېږي استغفار ووو، درود شریف ووو، د قرآن مجید له تلاوت وکړو. او بیا خصوصا په داسې ایامو کې چې دا موبایل من غاړې ته کیدو. دا نه ډېر خلک په اعتکاف کې په رمضان کې وایي موږ د شپې ټوله شپه ویښ یم. هلکه ته ټوله شپه ویښې څه کوې؟ فیسبوک کې لګیا وم. د دې ویښې څه معنا ده؟ د ویښې معنا خو دا ده چې په عبادت به ژوندی کې. نو یو چې موږ دا وکړو چې دا خپل اعمال او په دغه شپه موږ ګناهونه ونه کړو. جي لږه نیکي دې وکړو. د ټول نه لوی عابد هغه انسان دی چې دې ګناهونه پرېږدي، چې موږ ګناهونه ونه کړو. او بل څنګه چې تاسو ته ما ووایي، تاسو ته اندازه ده د پیر په ورځ به استاد محترم شیخ القرآن حضرت سابق صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی به دوره تفسیر شروع کوي. نو کم حضرات چې هغوی خپل مصروفیات اخوا دیخوا کولی شي، چې هغوی خپل مصروفیات اخوا دیخوا کي او قرآن مجید ته کینی. که عوام دی ټول محتاج دي دې ته. او د دې ګوره د دې فایده دای څلوېښت ورځو کې د چا نه شیخ القرآن نه جوړېږي. او د دې فایده دای چې د الحمدلله د والناسه پورې تا پوره قرآن مجید په ترجمه د استاد نه واورېده، نو تا ته پته ولګېده چې الله زما نه څه غواړي، الله زما نه څه طلب کوي، الله په خپل کتاب کې موږ ته څه وایي. نو نظریه او عقیده دا به صحیح جوړه شي. سبا کې یو فتنه راځي او هغه تا ته یو خبره کوي، نو که تا ته جواب یاد نه درځي خو تا ته به دا پته وي زما استاد صاحب په درس کې دا خبره د قرآن مجید په درس کې کړې وه. نو چې کم ملګري هغوی موقع وباسلی شي، نو هغوی چې دی نو دوره تفسیر ته دلته راځئ، قرآن مجید راوالی، تاسو دا څلوېښت ورځې دوره وکړئ. تاسو ته دا د نفس د اصلاح دپاره عظیمه چله ده. که د چا داسې مصروفیات دي چې هغوی سحر نشي راتلی، ماسپښین نه پس او دلته چې دی حضرت مولانا محبوب سلطان صاحب دامت برکاتهم هغوی دوره تفسیر پڑھاوئ. په سیده کې موږ دوره تفسیر شروع کړی دی، مقدمه کې لګیا اصول وو. ماسپښین دی هلته راځي، یاره هلته نشي راتلی، دلته نشي راتلی، کلي میاس کې ځای په ځای الله اوس ډېر لوی رحم کړی درسونه کېږي. خو کېږي دا څه ډېر خلک بس صرف په موبایل باندې اکتفا کوي، په ریډیو باندې ښځې اوري چې هغوی پردی راوتی نه شي. نه د مجلس چې کوم برکات دي، ګوره تاسو ګورئ نه د صحابه کرامو په وخت کې دا دین خور شوی او مضبوط شوی د صحابه په وخت کې دی که زموږ وخت کې؟ د صحابه په وخت کې حالانکه هغه ټایم کې نیټ نو، آلات نو، سی ډي نه وه، دا څیزونه نو. خو هلته سینه درد لري، په سی ډي کې درد نشته دی، په موبایل کې درد نشته دی. انسان چې اثرات علي دا د صحبت نه علي. د استاد په مجلس کې ناست د صحبت د دې چې کوم اثر دا د ریډیو او په ټیپ او په دې څیزونو نه راځي. خو علا کل حال یو سړی داسې مجبوره دی هغه نشي راتلی، ډیوټي ده. نو بیا په هغه ډیوټۍ کې ځان ته چې دی که د سهار د مخې ډیوټي د سهار د مخې درس ولګو، اوس خو په نیټ هم راځي په ریډیو هم راځي، که د ماسپښین د مخې ډیوټي د ماسپښین د ټیم در ځان ته ولګو. خو چې موږ دا رمضان دا په قرآن کې، دا شعبان په رمضان په قرآن مجید کې تیر کو. الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې د عمل توفیق نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته خپل قربت او معرفت راکړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.